بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د مولانا ګل نصیب خان صاحب دا خبرې اورئ. د دې نه پس زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को छोड़ सकते हैं और इमरान खान को ले सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हम हक के साथ रोदा तरमीम मोशो द जिले नाम इख्तियार लाल द सुबे नाम इख्तियार लाल टोल द मरकज सर रोदावा से जे जमो खिलाफ फैसला वकले जे तासो हम द जमयत न हुइस्तई ظالم زمانو دون ظلم خصوص نه کوي چې مونږه مو استنو د اپیل ځای خورته وخی کنه تبا اپیل چاته وکړو مالا خو نوټس راکړي کنه چې دا غلط کار نه کړی دی. عزتمندو، تاسو د مولانا ګل نصیب خان صاحب دا خبرې اورېدلي چې هغه وایي چې مونږه مولانا فضل الرحمن صاحب پرېښودلی شو او مونږ چې عمران خان اخیستلی شو. د دې مقصد دا دی چې مونږ د حق سره یو، مونږ د باطل سره نه یو. نو زه مولانا ګل نصیب خان صاحب ته ویم یا خو په دې ځای کې ته خطا شوی او یا د چې کوم دی ښه 100% دروغ ویلي دي، ځکه چې تا په دې بل بیان کې په خپل د دې وضاحت کړی دی چې د ظالم زامنو چې تاسو موږ د جمعیت علما اسلام نه وویستلو نو موږ ته د اپیل ځای وښی، اپیل چاته وکړو؟ نو تا خو په خپله ویلي چې تاسو موږ د جمعیت علما اسلام نه وویستلو، دا نه وی چې موږ په خپله د جمعیت علما اسلام نه لاړو. نو چې هغلته تا وضاحت کړی دی چې تاسو مونږ ویستلی یو، په خپله تاسو نه یتلي او نن چې کله د علماو خلاف ودرېدلی او د علماو د مخالفینو سره ودرېدلی نو نن چې کوم دی تا خپل لا خبره بدله کړه او ته وایې چې مونږه دغه خلک پرېښودله او مونږ چې کوم دی د عمران خان سره ودرېدلو. یقینا دلته ته خطا شوی یا دې چې کوم دی دروغ ویلی دي. نو الله رب عزت دې مونږه د داسې دروغ ویلو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.